زمونږ په علاقه کې یو سړی و هغه ووایي چې زه قادیانی کېږم نو ما ورته ووایي چې قادیانی کېږي نو ټیک ده ښه نه اوس مونږ څه ووایو ان شاء فلیؤمن و ان شاء فلیکفر کدی خوښه شي مسلمان شو کدی خوښه شي کافر شو او بیا په پاکستان کې خو دا پابندي نشته کا عرب لا څوک ځان نه جوړي ځکه چې هر ملک کې څه اصول وي او دې به اصول عمل کې اړ اصول نشته نو چې څه دې خوښه یا غشه ما ته وی چې نه دلته قادیانه مولا دې تاغه سره باسو کنو کپړ دې کو هو زنه قادیانه کېږم او پړ دې نه کو نو بیا ځه قادیانه کېږم زما پلار او خدای دې وبخي هغه ماته په غوسه شو و چې وکور سره باس چې ځان ته مولا وې مال راي ولا د شپې راوستو ور سره د نور دا وی لوی پوپانو ما ورته وی چې دا چل دی چې باس به پس کې کوي په دې مې پوي کړی نو ما ته وی چې باس به په دې کې کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خاتم النبیین دی او کنه دی او دویم باس بدا کو چې عیسی علیہ السلام مړ دی او که ژوند دی نو ما ورته وی چې دا دوا چې بیا او د سبدي تلاش نه وړي دا ټیک ده وی چې او ټیک ده ما وی چې او 10 باندې بتاو زه پویګم کنا چې ولی نه پوی مال او 10 په عربي کې څه او 10 په عربي کې وضو مالدا لفظ وضو چې ده که وضو نو بیا څه معنا او که وضو شي بیا څه معنا ده او که وضو شي بیا څه معنا وضو وضو او وضو په پیخ او په زور او په زیر سره وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده او وضو څه صيغه ده ماته تاسو خبره کوي دا د منطق خبرې کوي خاتم النبیین خبر او کمال نه قران کې خدای ویلي دي چې لا يمسه الا المطهرون قران ته بلاس نه وایي چې ترسو پورې پاک نه ناول بتاو زه په پاکي ځان پوهم چې په پاکي پوهیږم کاسي قران کې خبرې سره لال گل شو مال بلا خبره کوي الحمدلله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم اس کتا سو قرآن وګورئ نو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم دے نو مالک دا دے الرحمن الرحيم او تاویل الرحمن الرحيم په دې قران کې د قران د الفاظو نه بارنه لفظ بل نشتا نو دغه الف او لام که قران دې نو تاویل ولنا او که قران نه دې نو پکې لیکل ولې پکارو چې تا دا ویلې الرحمن الرحیم ول پدیم نه پوهېږم مالزا درې مې خبره تزا خاتم او خاتم کې فرق وخا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين نو لفظ خاتم چه ده عربی لغت کے خاتم او خاتم کے فرق ہے بیا پکې باس کا خاتم او خاتم کے فرق نہ خالی خاتم النبیین کی خبریں کو
بس هغه کم سړی چې قادیانه کېدو دا غپلار پر راپاسې یو غټ کوټه کې راواغستو داس او اندکو کې ورته وی چې وټ تیری اوس کنځلې ورته وکړي غالب په خوا د خار کې عجیبه کنځلو سره عجیبه لغات بو فوسړي دی ورته فوسړي دی نو له وټه فوسړي دی وضو ته نہیں سمجھنے تھے قادیانیاں دا ملا بن کے آگے با یو غربی چیتی ویستو خلقونی و بس لاړو تختی عرض میں داو چې دا هغه علم دی چې دې علم باندې لوی مشکل نه مشکل چې دی هغه حل کیږي او مخکې خصم چې دی هغه ستا مقابله نشي کولی د دې آسان علاج انګريزي کې وګوره بي اف ام چې چا کړی هغه انګريزي کې خبرې کولې مونږه که ضرورت پیښ شونه مونږه 15 خبرې عربي کې نشو کولای په دې باندې یو ځلې په چراټ کې زوم الته یو پادریو د انګريزانو نو د اتوار په ورځ به چې هغه څو وخت کې چرچ وکړو نو بیا به زم ورلم ور سره به کېناستم خبره ترې به باس ماس بم کول نو ما ته هغه پادری وویل چې ما د قرآن ډېره سټډي کړې نو ما پادری ته وویل چې دا مخامخ تاسو په دې ګلجه کې چې د عیسی علی السلام دا تصویر ځوړند دی د دې ګلجو کې وګورئ د عیسی تصویر د داسې په لاسونو میخونه ټکوالی دي او مړای کې ورته پړې چولې د دوی دا عقیده ده چې عیسی مونږه پانسی کړي نو ما ورته وی چې قرآن ستا ډېره لویه سټډي ده وچاو زم قرآن کې ول ستاسو لیکلي دي چې قال الله یا عیسی انی متوفیک او تاسو وایي چې عیسی علی السلام ژوند دی او پاسمانونو کې دی نو مال الله فرمایي چې انی متوفیک زده وجنه او تاسو وایي چې مونږ مر کړي دي مونږ په سولای خېجولې دی او پانسی کړي نو اول خو د قرآن د سټډي نه خلاف ستاسو دا نظریه وګورئ دویمه خبره دا ده چې قرآن ویلی دی چې وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم عیسی نه چا قتل کړی دی او نه په سولای خېجولې دی بلکې د دوی خپل صحیح چې د عیسی په شکل شوی ما ته زدا پاڼه واړه ورکنه ستاسو د مسلمانانو کې ډېر لوی لوی مليان تیر شوي دي او لوی لوی خلق تیر شوي دي او هغوی د پیغمبر د حدیث نه خلاف کړي اخلاص خبره کله پیغمبر د حدیث نه د کم ولی خلاف یو خبره تا ثابت کړه زبردر تداګیره کړه یو خبره ول شیخ سعدی نه دی ویلي چې برای راست برو اگر چې دور باشد زن بیوامه کن اگر چې هور باشد کند خزه مکوا اگر که د هوري په شان خسته نو حدیث کې راغلی چې کند ته چې میړه ملاو شي نو هغه دې فورا ور سره نکاح کړي او شیخ سعدی وایي چې کند د هوري په شان خسته نه کوا نو دا د حدیث نه خلاف نه ما ورته وی چې پادری صاحب داس چل دی چې فارسی او عربي کې د ضرورت شعري د پاره قانون پر خپل جایز دي کوم ځای کې چې شعر نه جوړېده التبا قانون پرې دی دا شعر داسې دی
چه برای راست برو اگر چه دور باشد، زن را بیوا مکن اگر چه هور باشد. نو زن را درې مخې ته د الف دا ځکه ساقط شوی دی چې د شعر شجه نه جوړیږي، وزن نه جوړیږي. نو الف پریوته دی، زن بیوا مکن شوی دی، اصلی کې دی زن را بیوا مکن. چې بیا یې څه مطلب شو؟ مال بیا دا مطلب شو چې په سمه لار ځه اگر کډېره لرې وي، زن را بیوا مکن، ښځه مه کونډوه اگر که د هورې په شان ښایسته یو. چې ښایسته ښځه یې او ته پې مین شې او مېړه والا مړ کړې، دې دپاره چې زه یې وکړم، نو زن را بیوا مکن د دې دا معنا. نو زه به هغه پادري سره هر اتوار کې ناستم او دا خبره عزیزانو د انګريزانو پادریانو سره ما ډېر وخت تیر کړی، د هندوانو پنډتانو سره ما ډېر وخت تیر کړی، د سیکانو برهمنانو سره ما ډېر وخت تیر او داغي هغه ټولې عندي چې دي هغه ما معلومي کړی. هغه وګ تفصیل دی اوس درته بیانول نه شم. او ما مطلب داو چې حدیث کې راغلی دی چې اطلب العلم ولو کان بالسین، علم طلبوا اگر کچین ته ورپسې تللی ومم، خو علم به طلبه ته چې نورو ته ور نشي، داغي عندیه به معلومات څنګه ته د نورو مذهبونو خلقو کې نه وځي، ته داغي مذهب به معلومات څنګه استاد ته څه پته ده؟ قادیانیت څه بنا ده؟ هغې کې څه نقصان دی؟ تاسو ته څه پته ده چې شیعه څه شی دی؟ هغې کې څه نقایص دي؟ پرویزیان څوک دي؟ منکرین حدیث دا کم خلق دی؟ دا تاسو ته څه پته؟ نو عزیزانو وایي عوام ام په دې بلا گرفتار دي چې اړو دې طرف ته نه راشي. خواص چې دي هغه هم د پاکستان د لاسه په ونډو عادت شو. د ضیاءالحق حکومت چې هغه زکات او عشر سیستم راويسته، دا زکات او عشر به سیاسی رشوت په تور باندې استعمالول، پیر بن په غلې کولو، مولا بن په غلې کولو چې د چرته ګوګشتو आवाज وي. اوس په د پاسه چې د مبارکی حکومت راغې، دی پیپل ورکس سیاسی رشوت په تور باندې 2 کروڑ دی کا 2 ارب دی هغه روپای خاص کړی دی په مرکز کې. اوس پیپل ورکس په نوم باندې با سیاسی رشوت په ملک کې تقسیمي. نو ضیاءالحق کا سود ته زکات ویل آخو من کافر کرے. پیپل ورکس په نوم باندې ستا کار څه دی چې تبا د ملک هغه د پیپل ورکس په نوم باندې پیسې چې دي د سیاسي رشوت په تور باندې استعمالي. دا هو مغزور سیستم دی چې ډیپوانو د اورو د چینو نو ډیپوان با سیاسي رشوت په تور باندې استعمالي ده. یو سړی سره به سلوخ ډیپوان چې د ابای څوک خپل به هغه ته به ډیپو ملاوي او چې د بابا خپل به داغه به کور وا. اوس د ابای خپل ته به پیپل ورکس په نوم باندې پیسې ملاوي. اوس دا خو څنګه مورم وزیر شو ډېر خوشاله ګم کنه. هغه ورځ په انتظار چې نيزي د دوی خلقو په لاس کې او زمونږ په دې سینو را منډي. هغه ورځ په انتظار د ملک څخه کمه پاتې د دې مور وزیر کې دوه دپاره بیا سلوخت وزیران واغسته. سلور پکې خزي وزیران دي. د ملک ته د خزي وزیرانو ډېر ضرورت و. سلوخت وزیرانو باندې با سلوخت کروڑ روپے د ملک د خزانه نه خرج کیږي.
د یو وزیر د بنگلې هغه فرنیشونه لکونه روپۍ به پاغې لګي. نو د وزیرانو اخراجاتو نتیجه کم طرف ته راوویسته، نتیجه دې خوا راوویسته چې 40 روپۍ بوره وړه ګران شو. تاسو خو ګډېږئ، کنجران ډمان در نه جوړ دي، پردي وادي د 2 روپو وریجې وخوري او څوک چې ګوري په کاغذ کې د روپو ګنټه توکړي او راواټي. ته خدای دې اور میګ مات کا چې اور میګ دې مات کور کې دې وړه نشته د 200 روپو ګنټه دې پردي واده ته روانه کړه. الته سټیټ بانک بل تجارت شروع کړو، د روپۍ لوټونو ته قطارونه خلک ولاړ او پیټای دي صاحب دا ګلونو والا او پکې د 10 روپو کاغذونه 50 پکې روپۍ ځوړم کی او په 200 روپۍ ګټه خرڅ. چرته چې ګوري د ګلونو دکان وته، چرته د شاخه تاخای زوی چې ګوري پترخ کې به ګنټه نیولي واده لروان. تاسو دغه څه الله دې په 2000 روپۍ بوره وړي. هغه قحط چنن په کابل راغله دي، کدا پتا سورا نه غه او د خپل کرتوتونو نه باز را نه لای او دا در باندې را نه غه. نن په کابل کې په 100 روپۍ روټای نه ملای. دا په پتا سورا چې ورس تیریږي د قوم او د ملک آرام توبونه زیاتی، چې ورس تیریږي آرام توبونه زیاتی. نور د خدای په عظیم قهر به گرفتاری. کابلیان خو بیان تکرو، روس خوندې عظیم طاقت په منډه مجبور کو او د ملک نه وېستو. تاسو خو هغه تر ظلم نه دغه ځای کې شیلنګ کې دوه په بالا مارای کې پاس نجاز یو سړی په سړک ځان راوغورځول، وای ول مورې چرته لار شو. اډه چې واره دی وای ول مورې چرته لار شو او د دکان تختې لاندې نه نوت. تاسو هغه تر ځنی یې کنه کابلیانو غوندې ایماندار او بهادر خو نه یې کنه چې بیا جنگ راټینګ کړي. نو عرض مې دا و عزیزانو چې د خپل کرتوتونو نه باز نه راځي. تماتوا نن بلیدو په ډبګرای کې دغه ریړه لګولي پکې دا بینډه او دا خرڅي. نو هغه مې لیدو وختي زما مخې ته تیرېدو 200 روپو ګنټه روانه کړې وه وادله. تاسو بني آدم رحمان بابا بیمارو ډاکټر راورغه ویجی دی بیمار ما نبض نه وو. هغه چې نبض کتلې تا ته د عشق بیماری ده، عشق نه توبه وباسنو جوړ بش ویل عشق نه نه توبه کوم ویل چې نه کینو خدای دې نور زیات. بس را روان شو په تصور کې خپل محبوب دوای چې ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا، ستا په عشق طبيب وای ما رحمان تا، خبردار چې د حال تر دا بتر. ډاکټر راته وې چې خدای دې دینم زیات کړي چې ته د عشق نه توبه نه وباس. د دې قوم حالت به دینم زیات تنن چې وای چې زه د تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان براو باسم، چې تیر شوی حکومتونو بدعنوانیان کمی کړی دي. تاسو نه کوئ بدعنوانیان، تاسو نه کوئ. چا په چې په 50 روپۍ سبزی نه راوړه هغه د نن څکړه مملکتی وزیران دي کړ. چا چې په سبزی نه راوړه کزی اولک کړه په کور کې تقسیمولې تام ته شروع کړي. ته وزیره مور دی وزیره کړه میړه دی خدای خبر څه شه ده خر نه دی چیرمن جوړ کو د ټول پاکستان. اره وړه ختم نه کې کور کې تقسیم یې کنه ته نه کې.
که د قوم او د ملک درد یې ستا پړه کې نو ستا مور ته د وزارت څه ضرورت راشي چې پېښور کې درته وښه چا چې په روپۍ سبزي د بازار نه راوړه هغه نن د ټول فرنټیر جرنیلانو لګول راشي درو خبره نه ده د غریب بچي در په در خاورې په سر ګرځي بي او ام یې کړي دي کلرکي ورته نه ملاوي بیا دې بیل لګولی دی په نوکرو او خفیه طور دې آرډر کړی دی چې لیسټونه جوړ کړي چې د حد پکې نشته یعنی پیپلې چې هغه ته به نوکري ملاویږي مراعات به ملاویږي پیپل ورکس بم داغه په لاس تقسیمیږي او چې کوم دابه خپل نه دغه کور وایي کوم ملک چې د ذاتیاتو د عالمي دغه ملک انجام بچي دغه قوم انجام بچي دا خود حکومت نه سطح خبره درته زکوم زموږ لاندې خلق وګوره لاندې بیګا شب قدر شپوا بیګا ورکا بلش پوا خبر دا ډزې ویسه الکه ولې ډزې کوي وې چې شب قدر ده په تورې بلا مات شي نو شب قدر کې ډزې کوي شب قدر خو هغه شپه ده چې 2 رکعات نفل پکې د 2000 رکعات عمر ثواب شب قدر خو هغه شپه ده إن أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر شب قدر شپه خو دیته په دغه شپه باندې زمونږ د کال حساب فایل شي نوی رجسٹر شروع کی زمونږ نن نوی رجسٹر شروع شو نو زمونږ د نوی رجسٹر ابتدا چې دا په ډز باندې وشي په شروع باندې وشي تاسو خیال نو عرض میں دا دی چې ملک آزاد دی او ازادي دا معنا چې د چا څه خوخه داغه بکړي څه خوخه عزیزانو داسې ملک مونږ د خدای نه غوښتو نه داسې ملک غواړو چې د چا څه خوخه داغه بکړي مونږ داسې ملک د خدای نه غواړو چې ټول ملک به د خدای د قانون تابع وي چې د چا د سترګو رب د اسلام نه خلاف او سترګې ته بوټي وباس مونږ داسې ملک غواړو ابل ورځ یو تانیدار راته وی چې زه لین ته بدل کړم ولې لکه یو ډټسن مې نیولې کاغذونه ور سره نو هغه ډټسن والا د پیپل پارټي چیرمن هغه لار ایس پی ته ویلې او زه چې د صاحب لین تولې ګلم چې تا چیرمن صاحب تنگ کړي یعنی چې مونږ چیرمنان نه نو پولیس خو دې مونږ کې ګوتی وای او که چیرمن صاحب لین څو نو تانیدار بم په لین ته په داسې ملک کې اوسېږي ماما خدای دې درته خیر کې خیر مونږ یې څه کوو مونږ خاصه وخت تیر کړي خو تاسو به خپل بازنګړې وګورئ چې در باندې بیاړي بازنګړې به در باندې اړي الحمدلله کوم شی چې ما ته حق کوي ستاسو دوا په کار د زپې کې د بادشاہ پروا نه لرم ما دې خبره سره کار نشته چاله خدا بادشاہ شو چې مونږ نه کی دا غوانډه خوار دي چاله چې دیولک وانډه کړی وي اوس دی ولا لا وانډه نه دا کړی او کدی ولا وانډه وکړه ته به وګوره دا به ملائکه شي یو سړی مولای مشیر اغسته دی هغه چې ولی بلقیس بادشاہ نه وایسه دا سليمان عليه السلام بلقیس نو بلقیس بادشاہ نه دا ولی نشي کېږي یکدم تی بلقیس جوړه په شب قدر کې زه یو کال کېدم د شب قدر قلا کې یو مولا په لاس به غړای تړای ما ورته وی چې یاره دا بوډا سړی او په لاس غړای مولیانو سره خوان نه کوي ماته دا سنت تا
زغله زه خاصین کې دیو ما په قلا کې هغه د قلا امامو نو زور مم نشو کوله یو دوره د پس مې ته مولانا صاحب دا د دې ګړلاس باندې ګړای تړلو سنت دلیل شته ماته کفل کړي ماشوم نه پوي سنت تا یوسف علی السلام چې ورو په کوی کې ورزول او په لاس ګړای ونه ټیم به معلوموله د مانځ کنه او مالوس پوه اړکه مې چې په خر سره واوړې دي بس نور غږ مکو په لاس ګړای تړلې و او دا به څوک رښتیا کوي ور سره نو عزیزانو مونږه ارسه به وسره واش ارسه ناروا دي ارسه برواش دا زمون خلق ایمان پاتې د پاکستان د حکومتونو د لاس زمونږ هم ځوړه جانه تباہ شو په هغه سيزونو عادت کړو چې مونږه د حق وینا کولو قابل پاتې نشو حق همیشه په اوږه خېټه ویلې کیږي په مړه خېټه حق نه ویلې کیږي الله دې امان راکړي نو عرض میں داو عزیزانو چې الحمدو کې الف لام میم په لام الف لام په جندل دا هغه ہتھیار دی چې په میدان جنگ کې ته په دشمن والے شي اوس علما وایي چې لفظ د حمد دا ولې خاص کړو الله د ځان د پاره نو عزیزانو خبره دادا چې حمد هغه لفظ د په عربي ژبه کې چې د چا د صفت کولو د پاره د دینه اوچت لفظ بل نشته په عربي تمام دنیا کې چې وګرځي نو د لفظ حمد نه اوچت لفظ چې دی هغه د چا د تعریف د پاره ببل پیدا نه نو ارکله چې لفظ حمد د دین اوچت لفظ بل نشتا نو په لفظ حمد سره چې د چا تعریف کیږي داغه نه اوچت ذات هم په کائنات کې بل څوک نشته کتا سو خیالو کوي د دې په ضمن کې مولانا ابوالکلام آزاد رحمت الله علیه لیکلي دي چې همیشه د پاره نگاہ د عشق چې ده ا د حسن طرف ته ځي چرته چې حسن وي نو هغه ځای باندې نگاہ د عشق پریوزي چرته چې حسن نه الته نگاہ د عشق نه پریوزي نو دا د هغه الفاظ دي چې جہاں حسن موجود ہو تو نگاہ عشق کیوں نہ ہو چې حسن وی نو نگاہ د عشق به هغه طرف ته ولید نو عزیزانو لفظ د حمد چې د همیشه د پاره د ډېر اوچت حسن تعریف پکې او د الله نه اوچت حسن په د کائنات کې د بل چا نشي قران کې راځي صبغه الله ومن احسن من الله صبغه دا الله نه زیات خسته چې د هغه په کائنات کې بل څوک د دې وجنه الحمد چې وایي نو هغه سره تصور دا کوي چې خدایا په دې لفظ د حمد سره زستا تعریف زکه کومه چې په ټول عالم کې تا نه اوچت حسین او تا نه اوچت جمیل بل څوک نشته دا الله خپل شؤون دي یو شان جمال دی او یو شان جلال دی
د جمال شان بیا داسې دی چې هغه په دې ټول کائنات کې تقسیم دی. هر خسته شی چې ته وګورې نو په دغه خسته شي کې د الله د جمال رنگ دی. که انسان خسته وګورې نو د ده په دې حسن کې د جمال رنگ دی. که په دې کائنات کې هر شی خسته وګورې نو دا خستوالی چې دی داغه د جمال رنگ دی. مولانا روم یو دو شعر دی هغه وی حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. اے الله دا خپل حسن دی د معشوقو په مخ کې ښکارا کړي. حسن ستا دی او ایخه دی بیا د معشوقو په مخ کې. حسن خیش از روی خوبان آشکارا کر دی. باز بچشم عاشقان خود را تماشا کر دی. او بیا دی د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. د هر محبوب مخ ته چې ګوري نو د هغه په دې مخ کې دا حسن چې دی دا د الله جل چې دا د په دې مخ کې ایښی دی او بیا د عاشقانو په سترګو د ځان نه تماشا جوړه کړي. بیا وایي چې پرتو حسنت نہ گنجت در زمین و یا آسمان. اے اللہ یو طرف تا خستا حسن پزمک و اسمانونو کی نزئی در حریم سینہ حیرانم کی چوجا کر دئی. اریان دائم چې د عاشق په دومره غوندي سینه کې د څنګه راځي کړي. نو عزیزانو دا د الله جمالانه رنگ دی چې هر حسن ته چې ګوره دې کې د الله د حسن رنگ ښکاري. یو دی د الله جلالانه رنگ، جلال، قهر و غضب. الله دې انتصاتی یو نو الله جل مجدوه یو د جلال رنگ دی، هغه د قهر او د غضب رنگ دی. عزیزانو د قهر رنگ بیا داسې دی چې بنی آدم خو پرېږده خود دا جهنم دی، دا به هم په خپل قهر کې نیولې او جهنم به په قیامت کې چغې وایي چې خدای تباه شم، هلاک شم، اوس وځېد. دا د جلال رنگ. بل رنگ د بے پروايي دی. بے پروا دا مانا چاربھاو کربھاو پدمہا دنیا ب جہنم کے پرتئی او چغی بوئی درخواست بو کی ورتا علماء لکی چی پا دغا ورز بدا اللہ دا جلال رنگ دا جلال بادشاہی بئی پا دغا ورز بدا دسی پا قہر وی چې نه به وړاندې داسې په قهر شوی او نه به بیا داسې په قهر شي. نو دنیا به درخواست وکړي چې تباه شو، آواز به ورته وشي قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، ورک شئ ننوځئ جهنم ته، خبرې مه کوئ. هغه ورځې لاړې چې ستاسو په درخواست به غور کې خبره خلاصه. بیا به د جلال رنگ وي، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. په دې جهنم به سرم کې خوې شي چې تپش بار نوځي چې دا جهنميان په کې خړین شي. دا جلالانه رنگ.
نو عزیزانو عرض داو چې یو د جمال رنگ دی د جمال رنگ به څنګه د جمال رنگ بداسي تاسو را منځونه کوي تاسو د اتیا کال عمر منځونه چې را جمع کی نو د یو میاشت خواري ته نه جوړیږي ځکه 4 ورځ په دې منځ یو غنټه نه لګي 15 واړو منځونو یو غنټه ټایم نه لګي نو د اتیا کال منځونو ټیمونه چې را جمع کی یو میاشت نه جوړیږي یو میاشت نو پاتیا کال کې د یوې میاشت په خواري په بدل کې با الله چې تعالی کوم انعام درکې هغه انعام بچي یو کمره به د ملغلری وی یو کمره او داغه کمرې پلنواله بشپېته ملي د ملغلری به یو کوټه جوړي کمره کوټه ته وای اوس خو به کمرې تاسو ډېرې پیژندنی ځکه چې خلک کمرو والا ډایننګ هال او سلیپینګ هال ساره ته سړی وې کور می جوړ کړی واته کمرې دی په کې څه ډایننګ هالونه دیو ما وی چل کړه ډایننګ هال څه ته وای تم په ډایننګ هال پوه شو نوس بم ډایننګ هالونه پیژندلی لاړ وای زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان تلان دے دزان ویرونا کوي زاغان کې ناست په سر د سروي تو دیان تلان دے دزان ویرونا کوي رزلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نہ کوي نن د دنیا رزلا په سر د سروي ناست رزله د زمانه په سر د سر وناس زاغان کې ناست په سر د سر وې تو پیان دلان دې د ځان ویرونا کوي رزلان پاسی عبدالعظیم په شریفانو اعتراض نه کوي هغه خلق چې کوم دین سره وابسته خلق دی اسلام سره وابسته خلق دی هغه نن دنیا ته سپک ښکاري او رزله د زمانه چې دي اپ سر د سر وې تاسو چې کوم ملک اوسېږئ په دې ملک تماشه کوي رزلان په کوم ځای کې ناشتي او شریفان په کوم ځای کې ناشتي نن هغه سره شریف نه دی چې د چا خد سپینا بورکا په سر کړی هغه سړی شریف نه دی چې کوم سړی جمعات کې ناشتي هغه سړی ته شریف نه وای چې چا بستر په وګ کړی او د خدای د دین خدمت ته روان نن شریف هغه سړی دی چې چا بربندې خزې ځان سره کینولي او د صدر چکرې جوړ نن شریفان داخل ستاسو د ملک بیړه تباہ کیږي لګیا دی او بدبخت قومه ابل اورز اخبار کیو لال شاباس قلندر یو زیارت ته په کراچۍ کې زمونږ د ملک وزیر اعظم 6 کروڑ روپے ورته منظور کړی چې دا زیارت لګلوي کوي او دې ته دومره سوګیر چاپیر کې ناشتي دومره ورته نشي ویلې چې د زیارت لول په اسلام کې شته قبر جوړول په اسلام کې شته گنبتونه جوړول په قبرونو باندې په اسلام کې شته دا ورته څوک نه وایي یو لوټ لګېدل دی د ملک په خزانه باندې زور غریب لورځي د بجلی بلونه زیات کړ د سوی ګیس بل زیات کړ زور به غریب لورځي او ډیر خدای دا غریب دي سره سم کار کی بل می زیات راغله الحمدلله ډیر ښه کار تاسو کوي 6 کروڑ روپے په زیارتونو لګول د زیارت څه کار دی زیارت خود وګه ځای او لاندې ورته یا به جنت شوی او یا به دوزخ شوی
کته پاس قبر د سرو زرو په جوړ کې اولان دې مړې په آزاد کې نو سره زر هغه ته څه فائدہ رسي ورته ته پاس په د سرو زرو مولی ودروا او د لاندې د اور په مولی ناشتي ها نو تاغه د فر مولی دته څه فائدہ رسولې زیارت خو کني کو نیکی کړی وی لاندې به خدای ورته قبر د جنت باغچه جوړه کړی نو پاس داغه د شپږ لک روپو توسیع ته ضرورت په دې شپږ کروڑ روپۍ باندې ملک کی چرته کارخانه جوړه کړي په دې شپږ کروڑ روپۍ باندې شپږ کروڑ خلکو خېټه ډکې دي تلال شاباز قلندر شپږ کروڑ روپو زیارت توسیع ته ضرورت ده عزیزانو خدای پاک بار اور در باندې ان شاء الله نوې عذاب نازلای او مزه وکوي چې بل در تراشی د درې مړو مر جړا به ورته کې که سبزی والا ته ودرېږي د درې مړو مر جړا به ورته کې که غوخي والا ته ودرېږي ار اورز الله د دې قوم په سینه نشتره نه نباس ار اورز سرمایدار خو ناس کیا خو د بادشاہ خدي دي د بادشاہ خزه ته چاویل خلک د لوګي مړ شو ولې دا بازارونه ډک دي د ورجو غړونه دادي خل کنه او د بادشاہ خزه ته دا پته نه و چې د ورجو غړي په پیسو ملایي او د بادشاہ خزه